أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. سورة الذاريات 31 نمبر آیات. په دې آیات کې تخویب دنیاوي ذکر کیږي په ذکر د تیر قومونو سره چې تیر قومونه هم د دین د دشمنۍ د وجنه الله تعالی هلاک کړي دي. او دغه شان د کې د نبی علیہ السلام د لپاره تسلی مضمون د جستا دشمنان به الله تعالی هلاک کوي، څنګه چې نور پیغمبران مخالفین هلاک کړي دي د جستا دشمنان به الله تعالی هلاک کوي. دا غي د لپاره نمونه ذکر کړي دي، د 15 واقعیات ذکر شوي دي. نو الله تعالی فرمایي قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل فما خطبكم ايها المرسلون. صد مهم خبر ستاسو اے را لګلې شو فرشتو. ابراهيم عليه السلام ذکر د فرشتو خبري واورېدل، هغه ته زری ورته حمر. ابراهيم عليه السلام په دې خپل پیغمبري فراست سره په دې خو پوه شو چې فرشتو اصلي مهم بل څه دی، لیکن اسی مزمن کې مت زری راغ زری د پاره دانه دراغلي. نو تاسو ته وګورئ تاسو غټ مهم خبر سره چرته روان یې سغټ کار وکوي تاسو. قالوا فرشتو ورته ویل ان ارسلنا الى قوم مجرمين. یقینا موږ لګلې شو یو قوم ته چې مجرمان دي، مجرم قوم طرف ته موږ روان یو. لنرسل عليهم حجاره من طين. دې د پاره چې موږ راوورو په دې باندې ګټي د قرتکانی، یعنی بدی به د غټو باران کې د غټي بم دومره غټي نه قرتکانی وړي وړي غټي وي، لیکن عذاب غټي بینو د عام غټو نشاند کې بنخ کاریږي، نقصان به ډیر زیات. مسومتن د غټو باندې نشانی شوی نخ یو په لګیدلی عند ربک صد رب طرف للمسرفين د بار د زیاتی خور کم زیاتی خور خلک چې ګناه او ثواب نه پیژني او جرایم پېښه خلک د هغه د پاره به په دې معنی نه خلګیدلی. تدینه خو بارے کې د مفسرین او کافي تفصیل موجود دی او مکه سوره یهود کې دا باس تر شوی دی، لیکن هغه لاندې خلاصه دا د دغه نشانه چې کوم دي ګټو باندې نو هغه دا چې د مجرم د ګټو باندې به د مجرمانو نمونه لیکل شوی دا به واړه واړه کړي او د هر مجرم چې کوم مجرم په وشترګي دغه مجرم نوم به پیلي او دا مجرم چې په کوم ځای کې هم دا کانه په سيزيال ته به ولي هم دغه شان ته کې وش الله تعالی فاخرجنا من راوست من هغه سو کانه چې و فيها بدی کې من المؤمنین مؤمنانو کم مؤمنان خلک په دغه علاقو کې موجود او من راوست لریم تکو چې په عذاب کې راګیر نشي. د ځکه کې د غټو د ورولو واسطه چې لوط علیه السلام قومان د غټي ورولې شوی او نور ځکه کې د حمد چې الله تعالی په دیمان زمکه ولټه کړی و. نو دا دوه اقوال د یو بل سره تضاد نشته دي، بلکې د یو بل سره کافي مناسبت او د دوه عذابونه په دیمان راغلي. اول دا چې ازمکه په هغه چا باندې ولټه شو چې کوم دغه وخت په دغه خار کې موجود هغه باندې ازمکه ولټه شو، کوم چې په سفر باندې بهر تلی نو هغه باندې غټي راوړل او غټو وشتل. زنه دا احتمال کې دی چې اول بدی باندې غټي ورېدل یو وروسته دغه نه پزمکه ولټه شوی، لیکن بدی باندې غټو د ورېدل بارا غټو ورېدل عذاب او ازمکه ولټه کولو عذاب د دوه په دې سره شوی. د تفسیر یسیر رائے دا چې کم خلک بهر وو د علاقه کې موجود نه واغې باندې غټي ورېدل او کم چې په دې خار کې موجود نه هغه باندې خار وټه شوی. تفسیر یسیر دام ذکر کړی دی چې یو کس خانه کعبه ته طواف لته په دې کسانو چې په دغه مجرمانو کې وو خو طواف وکاو. نو ذکر دې خبر چې داس غټي وریږي د الله تعالی سلام مقام باندې او پرې دینه نو خانه کعبه ته دنه نه وت او دا غټه چې کومه ده کومه غټه چې بار په اسمان کې ولاړه و او سولي خورزي دا سړی د نو نه راو د اخر ډېر سخت شورا ووت. دا خپل سوچ دا ول زه منډه وهم په تیزه منډه کې بل خانه کعبه نه وزم د غټه جراشي په تشکیل بلاړه شي په هوا کې به اسی خطا کې بلاړه شي. نو بس د خانه کعبه نه راو ته منډه کړي چې کله منډه غټه راو رسېد دی وشت او دا وړتي کې په سر باندې لګیدل لاندې پړکو کې به کوزه وتاله. نو الله تعالی فاخرجنا من راوستل من حغسو کان جو فيها بدی کې من المؤمنین د مؤمنانو دي خارج د څوک مؤمنان خلق الله تعالی راوستل. الله فما وجدنا فيها نمون بیا نمون د خار کې
غیر بیت من المسلمین بغیر د یو کور د مسلمانانو نه په دې غون خار کې یو کور د مسلمانانو نور پکې نه وترکنا من پرې خو فيها بد عذاب کی آیتن ولو انا خال الذين حق سان د پر يخافون العذاب الالم چې یریږي د عذاب دردناک نه سوچ د الله د عذاب نه یریږي نو د عذاب کې د غوړي لپاره مستقله نه خده وس هم دغه صدوم خار سره نږدې چې کوم دریاب بهيږي بحر میت په نوم باندې نو بحر میت کې اوس هم د عذاب کار آثار موجود دي او د دې اوبو کې دنه ژوند سره د سره یې نه کله د بل ځګین نمایان راوړي وروي چې پوري په کې ساور کې هغه عذاب آثار په کې اوس موجود دي دغه شان دغه ځګینو کې هغه ګټه کاني اوس شته دي علامات موجود د نبی عليه السلام په زمانه کې چې کله به شام ته سفر کېدل یمن ته به سفر کېدل او نبی عليه السلام به صحابه کرامو ته تلقین ورکاو چې کله تاسو په دې ځګین باندې تیرېږئ نو ساره کې بنا دې ځګین کې د الله تعالی د قهر او د غضب علامات اوس هم ګورښت نو هغه نشانی اوس هم موجود دي وفي موسی په واقعه د موسی عليه السلام کې هم عبرت اذ ارسلناه باغه وخت چې موږ راولې غدلره اله فرعون بسلطان مبین په دلیل ښکارا سره ښکارا دلیل ور سره شغلاس راخکارا کول شو امثال شو پتولى نو دی واپس شو بیرکنه سر د خپل قوت نه خپل قوت ځان سره ملګری کو واپس پتولى نو مخې واړو د موسی عليه السلام نه بیرکنه سر د خپل قوت نه او قوت د حکومت دغه فرعون چې دغه د حکومت ارکان چې کوم دي چې وزیران او مشران فوجي عسکري مشران چې کوم دي در حکمران طاقت نو دی واپس شو مخې واړو د موسی عليه السلام سره د خپل طاقت نه یعنی دی فرعون په خپل او د خپل سردارانو دغه شان د قوم مشرانو سره د موسی عليه السلام مخالفت شروع وقال دی ویل ساحر جادوګر دی او مجنون یا لیونه دی نو په موسی عليه السلام باندې دوه نمونه ورلکې خو در یو یا د جادوګر او یا دار چې لیونه دی د خبرو کې یو دی الله تعالی فاخذناه من ون دی فرعون لره وجنوده رد لخر لحم فنبذناهم من اغرزاو دلره دوی لره په یم په دریاب کې وهو مولیم او دا ملامت دی یعنی کار د ملامتیا کړو نو ځکه نو وسو کړل وهو مولیم او دا ملامت دی فرعون ملامت دی په خپل جرمونو کې ملامت کارونه د ملامتیا کړی دی نو دی واقع کې هم دا ثابت شوه د خپل پیغمبر او د خپل آسماني شریعت مخالفت څومره د لوی عذاب سبب جوړیږي نو دغه طریقه باندې د پیغمبر لخر د دومره قوت سره الله تعالی دریاب تور گزار ډوب شو وفي عاد په واقعه د عادیانو کې اذ ارسلنا هغه وخت چې موږ ولېګو عليهم الرياح فدیو باندې تیزی هواګانی الاقیم چې شنډي هواګانی وي شنډي هوا معنی دار چې بده کې اس خیر او فائدہ نه و سره نقصان کا دغه هواګانی په دې باندې موږ راولېګلې ما تذرو من شيء نه پر خو د هیڅ یو شی اتت عليه چې پر اغلی د هوا الا جعلته كالرميم مگر ګرځولې دغه شی كالرميم بشان درې بلې شوی گیا وفي ثمود فواقع د سمودیانو کې هم اذ قيل لهم هغه وخت چې ویل شو دوی ته تمتعوا فائدې حاصل کی حتی حين در یو وخت پوري دوی د خپل پیغمبر ویل چې تاسو کې ایمان نه راوړئ نو ټیم ورلا ورکو دومره ټیم پورې به تاسو یې فائدې حاصل کی که ایمان هم راوړو خو ټیک د که ایمان هم را نه وړ به هلاکیږي نو دوی بیا هم ایمان را نه فعتوا نو دې سرکشي وغلا عن امر ربهم د حکم در خپلنا الله تعالی فاخذتهم الصاعقه نو ونه دوی لره تندر وهم ينظرون ادي ورتکتل فما استطاعوا به وسن کېد من قيام د پاسېدلو وما كانوا منتصرين انه دوی بدل اخستون کې د الله نه بدل اخسته وي نبی پاسېدې شو نه د الله تعالی بدل اخسته شو چې کله الله راونی ول وقوم نوح قوم د نوح عليه السلام هم من قبل د دین مخکی انهم یقینا دوی كانوا قوما فاسقين قوم نه فرمانه اور د ټول الله تعالی خص ځاګانی ور کړی دي